هغه ورځ کور نه راووتم، یو سړی ولاړ دی، دا کمیس یې دې ځای کې داسې شلېدلی. څه دي ماما؟ ویلې جامې مې نشته. نو مال څه وکړم؟ ویل دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. سړی هم غټ و، دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. مال ښه؟ ویلې و. بس کور ته ننوتم او 2 جوړې مې ورته دا خپلې راواغستې او وله مې ورکې داسې مې وکتې. مال یو ځل یا 2 ځل به وینځلی شوي، معافي راته کوه، پوره نوې نه دي. ویل معافي څه کوې، زما دا تندی سب. ویل نن نه زه بجلیګر مولا شوم او په یو منډه لاړم. پرون مې چې ولیدو نو اغوستې وې، نو زه یې لرې نه ولیدم، نو ویې خندل. نو ما ته ویې چې مبارک شه. ایمان خو دې ته وایي چې د خولې نه یې وباسي او بل له یې ورکړي. د خولې نه مونږ د خولې نه بس ته د جمعې په شپه زما جومات ته راشه چې دا فاتحې راغلي او زه ورته ناست یم او ته ووایه چې زه وږیم چې 10 خښتې دې ولم که نه. عزیزانو داسې یو دوکه د نفس ته چې مونږ پکې پراته یو، دوکه د نفس ته په ټولو عباداتو کې. هغه عبادت خدای ته ډېر نږدې دی، هغه عبادت چې په کوم دی دا ځای درد کوي او بل له یې ورکړي. دا ځای او دا ځای په څه شي درد کوي؟ په دولت. دا ځای دې پې درد کوي او بل له یې ورکړي. نن زما خبرې خو تاسو ته ټوکې ښکاري، خو یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته وې سال دی، پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. پاس نه څه پوښتنې. هغه ورځ یو سړي لاره کې ولیدم، ما ته ویې جي پلار مې مړ شوی دی او ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال یې ښه. ویل نه که نه ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال ته غم مه کوه. چې ته تېر شوم ملګرو راته وې دا تا خو مال د ده د پلار ټول عمر په سود کې تېر، ټول عمر په سود به یې پیسې ورکولې، ګاڼه ځایونه به یې اخېسته، ګاڼه ځمکې به یې اخېستې، د هغې حاصلات به یې خوړل، ټول عمر د ده د پلار دا کار. او زه که ډېره ډېره دوا ورته وکړم نو خدای پاک خو یې پرېږدي نه. نو اندازه وکړئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي، زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی. څه به کي؟ ډېر خلق داسې دي، مړی وشي دیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی، هغه یو سی ورته په سینه کې یا جومات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي. ټیک شو. څوک په دیره لګوي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خانی یا نوابي که نه، نو لوټې لاس کې نیولي او لګیایي داسې ګرځي او آیات کرسي وایي او پیچوفکوي او دا دې سپېږمو ته ور واچوي. رنګ رنګ تماشې به په دیرو وګورئ، رنګ رنګ. دا ټول غلط په دې اصل کې. عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم، دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي. دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پسې رایستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې، داسې ثابت و. د هغه کار څه د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و. کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وي، نو 4 قسم غریب به راغی، موټې به یې ډکول او ورکول، به یې شمارلې به نه، ټول دولت یې داسې خرچ کړی. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره. سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم، روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای. دا په بازار کې دا چولو والا نه وي، دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شوه. یو ملا له یو ورځ چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو جنۍ ته ملا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه ملا له یوسئ. دې ملیانو نه ته تمه کړه چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي، مړه خدای راستي کوي. نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته. نو جنۍ په ژړا شوه، ویلې ولې ژاړې؟ خو بس یا خوړلې او یا توی کړې. ویل نه مستو پسې نه ژاړم، دې کټوای پسې ژاړم، نیا به مې ووهي. ویلې ولې؟ ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې، پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټوه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره. ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. زمونږ کور سره جومات دی نو طالبان مونږ داسې غوړ ساتي او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما ناله، ترکاري کمئ دکان نه یو سا پیسې ما ناله. خبردار چې چاپلوسي ونه کړي چا، خبردار
ته به بخلی کی ټوکې دي یا مخول دی دین نه دی مخول دی که تاسو خیال وکئ قرآن کریم کې یو واقعه ذکر ده خضر علیه السلام سره یو پیغمبر ملګری شوی هغه ورته وایي چې داسې چل دی چې ستا ما سره وخت تېرېده به ګراني زه به داسې کارونه کوم چې هغه ستا علم به هغه نه مني ما سره به جګړه کوي هغه ورته ویل ګزاره به کوو څنګه دی 14 سپارې آیات قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا دا آیاتونه د سر نه ووایه پاسه نه بس ټیک دا 14 سپارې سر 14 سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی پکې خپل مطلب د پاره وایم دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره ملګری شو موسی علیه السلام خیای نو خضر علیه السلام ته وی چې دا چل دی چې گزاره وکاو یو دوا لکانو لوبې کولې او خضر علیه السلام یو الک رونی و مړی موسی علیه السلام ورته وی چې دا څه کوي نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ما ته نه ویل نو موسی علیه السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو تیر شوم خیر ده بیا وغږ بیا یو بل واقعیا وکړه بل درې وکړي اخر کې ورته وی خضر علیه السلام ته چې ما اوس پوه کا په درې وړو واقعو باندې اوس په یوم په یوم دوه بیا ګورو خضر علیه السلام ورته وی چې دا الک ما ځکه مړ کو چې د دې الک مور او پلار ډېر ښه مسلمانان او دا کلو شی نو د دې وجه به د مور او پلارم کافر شي نو الله ما ته وی چې دا مخ کې نه مړ کا چې د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي عزیزان اوس دا که تاسو خیال کوئ په ظاهر خو د شریعت نه خلاف کارو سړی وجل لیکن د حال تقاضا داوا چې دنه رستو نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لري کول پکار نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حالو اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز نیچو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا يسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تاریم شدند مولانا روم به رباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به اوریدو نو حال به پراغه اوس په ظاهر خو رباب او شپیلای که تاسو خیال وکړئ دا د ګناه څیزونه دي لیکن صاحب حال خلق ته بیا رباب او شپیلای هم اوریدل جایز دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق څه دپاره دي چې ښځه نه نو زیارت ته لاړ شي پیر بابا ښځې ورکوي دا دومره لوی سړی تېر شوی دی ده ته به هم رباب غږېدو نو د ده لستونې ډېر لوی نو رباب به چې غږېدو نو ده به ورته لستونه داسې او داسې کول یو ملا ورسره ناستو هغه لستونه ونیو چې دا څه کوي خو چې ده لستونه داسې کو نو ملا چې کته بیا په کوی قاف کې زمانه تېره شوه څه مسله پېښه شوه نو پیر بابا وی چې مولانا صاحب ته آواز کوي چې دا مسله حل کړي نو چا ورته وی چې صاحب هغه خو داسې چلو ستا لستونه ونیو سړی غیب شوی دی پېښه ده که نه تاسو هغه سړي ته آواز کوي چې سړی راغی رباب له اطلانګ ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پې راغی نو چې لستونه داسې او داسې کو لستونه بیا د کوی قاف غر سره داسې دا ملا مخې ته پرېوت هغه چې وکته چې دا خو زما د پیر لستونه د نومي وو خو چې داسې کړو بیا دلته دا کرامت و په دې کې به دا اوسني مونږ غوندې خسکیان چې پیدا دي که نه دا خبره چې واوري نو تاسو رباب او کوی کاف نه دلته او فلانې نو تاسو ورسره باس مه کوئ ورته کټت پت کې راځه بجلیګر ملا ته ما له را مخامخ کوئ کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جو د ولی په کار الله کم شی صادر شي دې ته کرامت شرقاید وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دی چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبرې د هر چا د اورېدو قابل نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان ته رباب غږي لستونه دې ورته خوځوي مونږ خلک چې رباب او شپېلی اورو نو مونږ کې شیطان نه نوځي دا اولیاء الله او صاحب حال خلقو د پاره دي تا ما د پاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلقو د پاره دي ځکه شیخ سعدي صاحب وایي چې گر تو سنگ خار
مرمر شوی گرت سنگے خار مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی کتب سارا کانے کانے دا بیابان کانے خوچ صاحب دل تورسی نو گوہر بدن جوڑ شي ملغلره بدر نه جوړ شي که پیغمبر ته خدای وایي مولا سي او بیا زمونږ د زمانې مولا دله ته قرآن ورکه چې دا تا جنازه وکړه دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دی د خدای وبخي ته قرآن ورکه دله یا د جمعې په شپه د فاتحه جومات ته راوړې طالبان یې وخوري او دغه یې کړي ته دوی له قسم ورکړه چې د مړي پسې مدړنه دوا وکړه لاړو غرق شو خدای دې کور وران کړي پیغمبر ته خدای وایي چې ځان مه ستړی کوه ان تستغفر لهم 70 مره کتا او یا کرته دې سړی د پاره مان بخنه غواړي په خپل ذات مې دې قسمی کوي پرېدم نه یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګې دي او د پیغمبر په مجلس کې بناست او جبريل راغی او وی چې فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين کدینا پس امرانه وکو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي عزیزان هر وخت د خدای نه یریږي نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی پنډای وګوره بارانونو بیړه تبا کړه پنجاب وګوره آینده به سبزی او غلی او میوه ټوله تبا شو هزاره وګوره دویم ځل دی چې په تندر را غورځيږي 50 پکې پرونه مړ دي باران لاسکه ور سره داسې قهر را غورځي چې ثابت غر او چت کې په قوم ورول غر د دې غرونو متعلق خطا ته خدای ویلي دي کنه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني ادم به د ملخانو غوندې والوزي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به وګوري چې د ډنډ څوي وړای په شانې په پاسمان کې د پاغوندو غوندې والوزي هغه نظارې درته قدرت په دنیا کې هم خي او تاسو پوهیږئ نه هغه نظارې درته قدرت خي د غر یو غونډس کې پشان کانه روچت کی او خلکو راوغورځي اوس پاسمان کې غر کم ځای دی د ورځې او د پړق نظر ته تندر جوړ شو در باندې راوغورځي او تبادي خدای ته رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې عمر لا بجاړي عمر لا د نوح علیہ السلام قوم بدر نه جوړي چې د کشتۍ جوړول او قوم ور پورې خندل نو خدای ته وایي چې یا الله دې خو ما پورې خاندي ول ورته وایا چې فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا لغون دې وخاندي دا ډېر جاړي دا سه بجاړي چې عمر لبم جراسو کورکاولې نشي بخله کېږي به حضرت علی او بیبي فاطمه چې روزه نیولې و او جماعت ورته مخه ته پروت ته بار چا आवाज وکړ چې دوه کسې یو دواړه وګي ډېر سخت ټول رو جماعت اوچت کو بار یو هغه ته ور درې ورځې روزه نیولې او درې ورځې ور سره دا چلو درې شپه درې ورځې خزه او خاوند دواړه نهر دي قران راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبهم كنظر وکړو ټول بجنتيان شي روټای په بلو خورا وعلى حبه سره د دې چې پخپل ورته نهارو پخپل اوږو او چته کړو بل ورک مصر خو اسم په دنیا کې خپل خار دی لیکن هغه د یوسف علی السلام د وجه بیا ډېر زیات خپل د مصر بازارونه هغه ډېر د احترام په نظر کتل شي ځکه چې د بازارونو کې د حضرت یوسف علی السلام خرید او فروخت شوی بهرحال امام غزالی د خپل فن ډېر لوی سړیو یو ټکی یاد لرئ چې زمونږ دا زمانہ د هر قسم فتنو شکار ده د هر قسم د دنیوي فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانہ
شکار دا داسې عجیبه زمانہ ده که ښه کار کې هم به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو هم به دې څوک نه پرېږدي که ښه کار کې هم دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم بلکې دا داسې زمانہ ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري نو د دې وجه نه دا زمانہ د هغه حدیث مصداق شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه زما په امت باندې به یو داسې زمانہ راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي صرف نامه به پاتې شي قرآن به پاتې نشي کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی هغه پاتې نشي الا رسمه مگر هغه رواج به پاتې شي اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي د قرآن اس فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوي کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن رایاد شي دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې اوس په دې ما پوه کوي چې لا يبقى من القرآن الا رسمه دا بعینه همغه شی دی که نه دی چې مړی درکې وشي نو مړی په قرآن بخې دی مړي په ژوند هم چېرته قرآن ته نږدې راغلی نو د مرګ نه وروسته به دا قرآن دی مړي ته نږدې ورشي قرآن کې راځي څنګه دی هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندګانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی وم کوم آیات دی ټیک شو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردګاره زما دا قوم چې دی دا ستا قرآن چې دی په ټوکو او لوبو نیولی اوس تاسو په ایمان ووایئ مرګ نه وروسته خو پته نه لګي د هر چا قبر به ځان لئ چې دننه پکې اره بلایي خو عمومي طور باندې وګورئ چې پیغمبر واحد وکیل به په 1,40,000 پیغمبرانو کې به واحد وکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد وکیل بل څوک به نه اوس هغه بین الاقوامي وکیل چې د خدای په مخ کې په خپل امت باندې دا دعوه وکړي دا به څه چلی